أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يوديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة آل عمران دریم سپارہ آیات نمبر 75. ومن اهل الكتاب او بعضی د اهل کتابنا من هغه سوکتی ان تأمنه کچرت امانت کېږدي د هغه سره بقنطار ډیر مال يؤديه نو هغه به ادا کی هغه الیکا تاتا. ومنهم او بعضی د دوینا من هغه سوکتی ان تأمنه کچرت امانت کېږدي د هغه سره بدینار یو دینار لا يوديه نو هغه به ادا نکړي الیکا تاتا الا ما دمت مگر ترسو چې توسی علیه په هغه باندې قائما ولاړ. ذالک دا په دی وجه بانهم چې بشک دوی قالو ویل لیس چې نشته دی علینا په مونږ باندې فی الامیین د امیانو په باره کې د عربو په باره کې سبیل سګنا. ویقولون دوی وایي علی الله په الله باندې الکذب دروغ وهم یعلمون او دوی ښه پوهیږي. دا بیګا مونږ ویلیو اوس په دې وجه وایو چې کسان بیګا ډېر زیات نو دې آیتونو کې الله پاک جل شانه د دې نه مخکې د یهودو د خیانت فی الدین ذکر کړی دی چې هغوی په دین کې خیانت کو خبرې تورات کې به تحریف کو د نبی علیه السلام صفات په بدلول او دلته کې د یهودو د خیانت فی المال ذکر دی چې دوی په مال کې خیانت کو. نو په دې کې دوه قسمه خلکو یو د عبد الله بن سلام رضی الله عنه په شان د خلک دیانتدار خلکو چې دا غسر به ډیر مال کې خودو هغه به هغه ادا کو او بعضی پکې د کعب بن اشرف په شانته او دغه رنګې د فخاس ابن عزوره په شان د خلکو چې هغه به یو دینار به سره امانت کې خود هغه به د نو واپس کو تاسو به چې سر شربول او جګړه نه وکړي. عبد الله بن سلام رضی الله عنه له کس 1200 اوقی سر زر ورکړل مسافر 1200 اوقی سر زر یو سره امانت کې خودل ویزه مسافر ما دا ودا سره امانت پراتی وي او چې کله زه واپس شم دا بیا مال راکی نه وسره لیکل کړل نه په گواهان پیش کړل چې کله هغه کس ټیم پوره شو تل کې تجارت وغیرہ او کو واپس راغی. عبد الله بن سلام رضی الله عنه ته تاسو زما امانت سر زر پاتو 1200 اوقی دا ډیر مال په هغه دور کې په دې دور کې مال ډیر لوی مال 1200 اوقی یو اوقیه د 30 درهم برابر ده او یو درهم دا د 3.5 ماسو برابر دی. 3.5 ماسو یو درهم دا برابر دی یعنی یو درهم د 3.5 ماسو سرو ضروري او یو اوقیه د کې د 30 درهم برابر ده نو 40 لا او یو اوقیه دا 1200 اوقیه په خپل په حساب کې ډیر لوی مال ترازی په دې وسره نه گواهان پیش کړیو گواهان به جوړ کړیو او نه وسره لیکل کړیو خو دا وتا سره امانت پروتي خو شکل هغه تاجر واپس کېدو عبد الله بن سلام رضی الله عنه ته وی چې تاسو ما کم سیز امانت ته هغه مال واپس راک ناغه ولا غون سیز راواغه امانت ولا نو دې کې د عبد الله بن سلام غوند د خلکو ذکر دی چې ومن اهل الكتاب او بعض د اهل کتابونه من هغه سوکتی ان تامنه کو چرته امانت کې د هغه سره بقنطار ډیر مال. قنطوار دا د قنطورتون جمع د قنطوره خزانه ته ویل شي او قنطوار خزانه خو مطلب دلته کې مراد
مراد ډیر مال دی، بقنطوار ډیر مال، یؤدیه نو هغه به ادا کی هغه الیکا تا ته، هغه ډیر مال به تا ته ادا کی، یعنی خلک پکې مشته دي او د دې د وجه نه الله پاک جل شانه بیا هغه ته ایمان نصیب کو. ومنهم او بعض من هغه سوکتی، ومنهم بعض د دوینه من هغه سوکتی ان تامنه کو چرته امانت کې دی د هغه سره بدینار یو دینار، نو لا یؤدیه نو هغه به ادا نکړي هغه الیک تا ته. نو دا فخاذ ابن عازوره ته یو کس هغه په یقینو کو دا نیک سړی دی یو دینار سره امانت کې خود زه غریبی ما دا یو دینار به تا سره امانت پروتي چې کله زه واپس شم دا مال خپل امانت راکړي. نو څه وخت پس پس غریب سړی راغی وي زه کور ته ځم مال هغه یو دینار راک، دوی تا مال کله دینار راکړی دی په یو دینار باندې منکر شو. مریدان ورته حضرت پیدا غوتا لزمون د مخې دینار درکړی دی امانت یې سره یې دا ولا واپس ورک، هغه ما سره نه دی یخي اکاسه د مجلس نه راوکاګو او خپل شاګردانو مریدانو ته وی د امیان خلق دي جټ خلق دي د دې هر شي زموږ د لپاره جایز دی، د دې مال خوراک او د دې بدا ویل دا خبره دي ځان نه جوړ کړي و يهودو چې د امیانو خلکو یعنی د عربو مالونه زموږ د لپاره په هر طریقه باندې خوراک جایز دی، کو په جایز طریقې کو په ناجایز طریقې. نو په دې مریدانو کې یو کس ناسو هغه ورته زه د یو طریقه خمه ورشه د تعالی د دینار اصل نه درکې خو اوس ورشه د مجلس ته ورته کوم مال د دینار نه راکې زه د کلی په دې کوڅو کې چیغه ومه چې د فخاص ابن عازوره زمان یو دینار پټ کړی امانت مو سره خو نه راکې خلک در باندې خبرو چې دا خبره د سړی لړو د مجلس ته حاضر شو ورته وی کو ته مال دا واپس دا دینار نه راکې نو زه بار خلک خبرو ما خلکو ته مې د زمان یو دینار پټ کړ هغه دا دینار سره ورو وشت وی راکړی دی نه دی خو بهر حال ما شرمای دی وجن تعالی واپس دا دینار درکو. نو دغه قسمه د يهودو ذکر دی چې منهم بعض من هغه سوکتی دوینه ان تامنه کو چرته امانت کې دی د هغه سره به دینار یو دینار لا یودیه نو هغه به ادا نکړي الیکتا تا الا ما دمت مگر تر سوچ توسی علیه په هغه باندې قائما اولاد یعنی تر سوچ دغه په سر باندې ته ولاړې زی او راضی ورپسې او د ټال مټول کی ته پسې زی او راضی مال د دینار راکا مال د پیسې راکا نو ته پسې زی او راضی په شرمولو بدل یو دینار علی کنه تعالی یو دینار په خوشاله باندې امانت نه واپس کی الا مگر ما دمت تر سوچ توسی علیه به هغه باندې قائما اولاد دغه په سر باندې ترسو اولاد اوسه او همیشه دغه په سر باندې ولاړ او دا دینار ته غواړي نو در به یې غنه سین در کی ذالک ودا په دی وجه باندې چې بانهم چې بشک دوی قالوا ویل ليس چې نشته دی علینا په مونږ باندې فی الامیین د امیان خلقو په بارکی یا د عربو خلقو د مال په بارکی سبیل سګونه ان د امیانو خلقو د مال په خوراک کې په مونږ باندې سګونه نشته دی ويقولون رستو بس الله پاک فرمای ويقولون دوی به وی علی الله په الله باندې الکذب دروغ دا خبره په الله باندې دروغ غنله دروغ جوړ کړیو دی وی تورات کې دا دی چې مونږ د الله پاک د امیانو خلقو د مال د خوراک اجازه را کړې دی کو په جایز طریقې کو په ناجایز طریقې نو الله وی دا دی دروغ جوړ کړل دی په الله باندې په تورات کې نو دا دی د خپل خېټو ټکولو د برزان له جمله جوړه کړو ويقولون دوی وی علی الله بالله باندې الکذب دروغ وهم يعلمون او دا دروغ به د ناپوهتیا د وجه نه وي خپدی باندې پوه شو دا مونږ دروغ وایو ادا مونږ په الله باندې دروغ جوړو نه خدای پوه به چې کوم دی دروغ دي ته پته شي دا دروغ دي وهم يعلمون او دوی خو پوهیدل چې دا دروغ دي بلا دې سره بلا سره الله پاک جواب ورکي بلا ولې نه پدی باندې ګناه شته دي د امیانو خلق په مالونو خوراک کې ګناه شته دي من هغه څوک اوفا چې پوره کی بعهده خپل وعده الله سره چې کوم وعده کړل چې الست بربکم الله ته فرمایلی چې تاسو رب يم دي ټول وی قالوا بلا الله ورنه د زمونږ رب او دغه رنګ د نبی عليه الصلاه والسلام پر رسالت باندې د ټول انبیانو نه وعده الله پاک اغسته ده چې د پیغمبرانو نه وعده اغسته د امت نه په طریقې اولا وعده الله پاک اغسته د نبی عليه السلام پر رسالت باندې نو من هغه څوک اوفا چې پوره کی بعهده خپل وعده واتقا او پرهیزګاریو کی فإن الله بشک الله تعالی يحب المتقین خوخی پرهیزګاران متقیان ان الذين بشک ها کسان یشترون چې اخلی بعهد الله د الله په وعده سره و ايمانهم او په خپل قسمونو سره ثمنا قليلا لک قیمت اولئک هم داخلتی لا خلاق چې حس برخه نشته دی حس حسن نشته دی لهم د دوی د لپاره په الاخرت په اخرت کې دې سره بل یو خبره ذکر کړي چې حضرت اشعث ابن قیس رضی الله عنه دا صحابي او د یو يهودي سره په کوی باندې مسله رااله دواړه په جګړه شو
خلکو ته په خپل جګړه سره کوي دا فیصله نبی علیه الصلاۃ والسلام لغوس نو دیغه فیصله نبی علیه الصلاۃ والسلام لغوړه اشعث ابن قیس رضی الله عنه وی دا کوی زما دی يهودي وی دا کوی د نه دی او حدیث د نبی علیه الصلاۃ والسلام هان البینه علی المدعی والیمین علی من انکر گواهان پیش کول دا په مدعی باندې دي او چې کله مدعی باندې گواه اثر گواهان نوي نو بیا به د مدعی علیه قسم اغستل شي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام اشعث ابن قیس رضی الله عنه ته چې کوی استاد ته دعوا کوي دا کوی زما دی هغه حضرت دا زما کوی دی يهودي وی چې دا د کوی نه دا زما کوی دی نو اشعث ابن قیس رضی الله عنه دعوا کوله چې دا کوی زما دی تاسو ما حدیث ته نبی علیه السلام او فرمایو چې نبی علیه السلام فرمایي چې البینه علی المدعی بینه یعنی گواهان پیش کول دا په مدعی باندې دي او چې کله د مدعی سره گواهان نه نو بیا به د مدعی نه قسم اغستل شي نو اشعث ابن قیس رضی الله عنه ته نبی علیه السلام او فرمایل وی تاسو سره گواهان شته چې گواهان راولي پیش کی گواهان چې گواهان دا گواهی او کې چې دا کوی د اشعث ابن قیس رضی الله عنه دی هغه د الله پیغمبره دا کوی خو ماته د نیکه د وختونو را روان دي زړو پیدا نو زمان نیکه زما ور نیکه دا هغه دور نه ماته کوی را روان دي نو دا چې چا استل دی په کوم وخت کې نو هغه خلک په دې باندې گواهی کوي نو خلک خمړه دي یعنی زما نیکوم نشتري زما پلاروم نشتري زما د پلارو د نیکام زودیم دلته نشتري دا زما د ور نیکه د وخت نه کوی ما سره روان دي په میراث کې ما ته پاتې شوی دي نو په دې باندې څنګه گواهان پیش کما نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل چې ته گواهان نشي پیش کوي نو بیا به دا يهودي قسم وخوري نو په دې باندې الله پاک جل شانه دا آیاتونه نازل کړل چې ان الذين بشکها کسان یشترون چې اخلی بعهد الله د الله د وعده په بدله کې د الله د وعده په بدله کې د الله سره وعده کړوا چې الله تم رب او د ټولو انبیانو الله دا وعده هم اغستوا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چا په دور کې راغنو ایمان به امروړی او دغه مدد به هم کوي يهودو ته خو پته و چې دا د الله پیغمبر دی يهودو ته خو پته و يعرفونه كما يعرفون ابناءهم يهود خو نبی علیه السلام داسې پیژندول لکه څرنګه چې خپل بچی سړی پیژني خپل بچی چې سړی نه څنګه نه خطا کیږي دک شند يهودو نبی علیه السلام نه خطا کېدو خو دې په ایمان ولې نه راوړو الله سره وعده کړی و چې د پیغمبر به موږ مدد هم کوو به ایمان هم راوړو خو ایمان به څه د وجې نه راوړو چې بیا به د دې پیسې بندې ځکه يهودو ته به د باغونو جدا چې کوم دي پیسې تللې د زمکو به د جدا پیسې تللې دغه رنګ ماهانه به د جدا پیسې تللې د عوامو نه د يهودو علماو ته نو هغه د خپل عوامو ته نبی علیه السلام ځکه نه خودو کو نبی علیه السلام باندې ایمان راوړی نو بیا به د يهودو عالمانو ته پیسې نه تلې پیسې به بندېدلې نو د هغه پیسو په بدله کې د الله غ وعده نه پوره کوله په نبی علیه السلام باندې په خپل ایمان نه وروړو خلکو ته دعوت نه ورکو چې د الله پیغمبر نو الله پاک او فرمایل چې ان الذين بشکها کسان یشترون چې اخلی بعهد الله د الله د وعده په بدله کې و ايمانهم او د خپل قسمونو په بدله کې قسم یې وخوړو په دغه کوی باندې ثمنا قلیلا لک قیمت ته الله د وعده په بدله کې کو دا ټوله دنیا شي کنه دا ټوله دنیا دا لګا دا الله د وعده په بدله کې راسه دا لګا زګه د دنیا په دې دنیا کې چې سدي دا د الله په نسبت باندې د ماشي د وزر برابر قیمت نه لري او وی کو د الله په نسبت باندې د ماشي د وزر برابر قیمت لرلی الله به د کافر لګوټ وبنه ورکړ خو دا دنیا او د دنیا کې چې څومره سيزونه دي دا ټول د الله په نسبت باندې لګ دي د ماشي د وزر برابر قیمت نه لري نو کو دې ډېرې پیسې هم اغستې خو د الله په نسبت باندې لګي نو ان الذين بشکها کسان یشترون چې اخلی بعهد الله د الله د وعده په بدله کې او ایمانهم او د خپل قسمونو په بدله کې ثمنا قلیلا لږ قیمت نو عذاب سدي اوس دې کې 15 قسمونه عذابونه الله پاک ذکر کوي اولئک هم دا خلق تی لا خلاق چې هیڅ برخه نشته دي هیڅ ایسه نشته دي لهم د دوی لپاره فل اخرت په اخرت کې یعنی په جنت کې به د دې خلکو د اخرت نه مراد جنت دی په جنت کې به د دې خلکو هیڅ برخه نه وي روم به عذاب دویم عذاب دادی ولا یکلبهم الله الله به دې سره خبرې نه کوي نو خبر څه مطلب د رحمت خبرې به سره نه کوي نرم خبرې به سره الله نه کوي خبرې به سره کوي خو دلته خبرونه مراد دادی چې الله به سره نرم خبرې نه کوي د رحم خبرې به سره الله نه کوي د غضب خبرې به سره الله کوي ولا ينظر او الله به ته نه ګوري الیهم دوی طرف ته څنګه به ته نه ګوري الله د نظر نه پناه نشته خو الله به ته د رحمت نظر نه کوي د مين نظر به ته الله نه کوي دا دریم عذاب څلورم عذاب ولا ينظر او الله به نه بګوي الیهم دوی ته یوم القیامت په ورځ د قیامت
ولا یزکیهم او نه به هغه دوی پاک کی. څه مطلب انسان مسلمان چې کله ګناه وکړي په دوو خبرو دی په دوو طریقو باندې پاکیږي. یا مسلمان ګناهونه کړي وي یا کافر کفر کړي د کفر نه توبه وباسي مسلمانۍ ته راشي، یا مسلمان ګناهونه کړي واړه ګناهونه یې کړي غټ ګناهونه یې کړي نو توبه وباسي الله یې پاک کړي. خو هغه ګناهونه چې د هغې څه کفاره نه وي یا په توبه معاف کیږي. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. حدیث کې راځي د ګناه نه توبه ایستونکی داسې دی لکه د چې اډو ګناه کړي نه وي او الله ډېر په توبه باندې خوشحالېږي. حدیث کې راځي چې الله په دومره خوشحالېږي. یو مثال ورکړي حدیث پاک کې چې یو کس یو دغه په ځنګل کې روان او په اس باندې او د سره په دې اس باندې اوبه مې وي خوراک یې وي او ځنګل ډېر لوی ځنګل وي په کې شرمخان او منظري وي او د یو ټیم دپاره ډېر ستړي شوي وي د یو ونې لاندې دمه کوي ځان ته اس ودري او چې سترګې پټې کړي وده شي خوب وله وشي چې کله د خوب نه دی راویښ شي وګوري نو هغه اس ته تښتېدلي وي نو دی ډېر زیات چې کوم دی هغه اس پسې وګرځي هغه اس ونه مومي ځکه د اوبه هم په هغه اس باندې پرتې دي خوراک هم پروت دی دی وږي شوي هم دی تږي شوي هم دی اسلحه ورسره هم نشته دی او لاره ډېره اوږده د ځنګل نه دی پیاده وتی نه شي نو دی اخره کې ډېر چې ستړي شي راشي دغه ونې د لاندې خپې وغځي او وده شي او دی وی چې یاره که په دې خوب کې رانه دا سه ووتو نو دا به ډېره بهتري چې په اسانه رانه سه ووځي نو دی د خپل مرګ په انتظار وي نو دی وده شي چې کله سترګې وغړي نو هغه اس چې کوم دی د مخې ته ولاړي نو دی هغه اس چې کوم دی راونیسي او دی وی چې یا الله پاکه ته مې بنده یې زه د خدای یم د ډېرې خوشحالۍ نه خوله ته خطا شي وی یا الله پاکه ته مې بنده یې او زه د خدای یم نو وی دا کس چې څومره په دې اس په دې منتو باندې خوشحالېږي د دې نه زیات الله پاک د انسان په توبه باندې خوشحالي. نو انسان په دوو طریقو یا په توبه باندې د ګناهونه معاف شي او چې کوم سړی توبه ونه باسي او د هلته کې جهنم ته لاړ شي نو الله په خپل رحم معاف کړي. خو که الله معاف نه کړي قانون خدا الله دا نه دی که نه خدا الله قدرت دی او رحم دی خو سنت خدا نه دی. سنت خدا دی چې دی به جهنم ته ځي نو بیا به دی د جهنم په اور باندې پاکي. نو مسلمان چې کله جهنم ته ځي نو دی جهنم ته د پاکۍ دپاره ځي چې دی نه ګناهونه وسوځي دی پاک شي او کافر چې کله جهنم ته ځي نو دی د رسوایۍ او د ذلت دپاره ځي د ګناهونه په هغې باندې نه پاکېږي د مسلمان ګناهونه په جهنم باندې پاکېږي. نو ولا یزکیهم څلورم عذاب دی چې دی به الله پاک نه کړي ولهم او د دې لپاره عذاب علیم عذاب دردناک دی. نو په دروغ باندې قسم خوړل دا ډېر خطرناک ګناه دی. حدیث پاک کې راځي په دریو کسانو ته به الله پاک جل شانه په ورځ د قیامت رحمت نظرونه کړي. یو هغه سړی چې هغه پرتوک چې کوم دی دا د پټاک نه کته تړي یعنی پټاکې په پرتوک په پنسه کې پټ وي یا په لنګ کې پټ وي دې کس به الله رب العزت په ورځ د قیامت ته رحمت نظر نه کړي الله به ورته د رحمت په نظر باندې نه ګوري. او دویم هغه سړی چې دې چاله څه ورکړي وروسته بیا یادي یادګرنه ورته کوي. خلک موږ ته ساده پښتو کې زبادل وایو سیز ولا ورکړي بیا پسې وروسته زبادي دې کس ته به الله رب العزت په ورځ د قیامت ته رحمت نظر نه کړي. او دریم هغه کس چې هغه په دروغه باندې قسم وکړي. شیطان یو پیری یو چا ولیدو تپوس یې ته ورته وی زه ستا په شانتې کېږم څه عمل راته وښیه هغه ورته وی زما په شانتې ولې کېږي بس وي زما زړه غواړي هغه دوه کارونه کوي یو مونځ کې سستي کوي او په دروغه باندې قسمونه خوري. کس ورته په هغه ځای کې قسم وخوري زما د په الله قسم وي چې نه به تر مرګه پورې قسم وخورم او نه به مونځ کې سستي وکړم. شیطان ورته هم قسم وخوري زما د په الله قسم وي چې کوم هم چاته بیا نصیحت وکړو. نو دا ډېر خطرناک ګناه دی په دروغه باندې قسم خوړل. په دروغ هم ګناه دی اسم قسم نه دی خوړل پکار. ومن اهل الكتاب او بعض د اهل کتابونه منها سوکتی ان تأمنه کو چرته امانت کې دی د سره بقنطارن ډیر مال یؤدیه نو هغه به ادا کی هغه الیکا تا تا. ومنهم او بعض د دوینا منها سوکتی ان تأمنه کو چرته امانت کې دی د هغه سره بدینار یو دینار لا یؤدیه نو هغه به ادا نکړي هغه الیکا تا تا الا ما دمتا مگر تر سوچ توسی علیه قائما د هغه په سر باندې ولاړ. ذالک دا په دې وجه باندې بانهم چې بېشکه دوی قالو وی لیسا نشته دی علینا په مونږ باندې فی الامیین د عربو د مال په حق باندې د عربو د مال په خوراک کې سبیل سګونه ویقولون دوی دا خبره وی علی الله په الله باندې الکذب دروغ وهم یعلمون او دوی خپوهیږي دا خبره دی دروغ کوي چې تورات کې دا خبره ده
چې د امیانو مال زموږ دپاره جایز دی. بلا الله پاک د بلا سره جواب ورکړي. بلا ولې نه د امیانو د مال په خوراک کې په ناجایزه طریقه باندې ګناه شته دی. من هغه څوک اوفا چې پوره یې کړله بعهده خپله وعده واتقوا پرهیزګاري وکړه فإن الله بېشک الله تعالی یحب المتقین خوښي متقیانو لره محبت کی متقیانو سره. ان الذين بېشک هغه کسان یشترون چې اخلي بعهد الله د الله د وعدې په بدله کې و ایمانهم او د خپلو قسمونو په بدله کې ثمنا قلیلا لږ قیمت اولئک هم دا خلق دی لا خلاقه چې هیڅ برخه به نه وي لهم د دوی دپاره فی الاخرت په آخرت کې یعنې په جنت کې ولا یکلمهم الله او نه به الله پاک خبرې وکړي د دوی سره ولا ینظر الیهم او نه به وګوري الله پاک دوی ته یوم القیامت په ورځ د قیامت ولا یزکیهم نه به الله پاک دوی پاک کی ولهم او د دوی دپاره عذاب علیم عذاب دردناک دی. ومن اهل الكتاب ومن اهل الكتاب او بعض د اهل کتابونه من ها سوق دي ان تامنه کو چرته امانت کې دي د هغه سره بقنطار ډیر مال یودیه نو هغه به هغه ادا کی الیکا تا ومنهم او بعض د دوینا من ها سوق دي ان تامنه کو چرته امانت کې دي د هغه سره بدینار یو دینار لا یودیه نو هغه به هغه ادا نکی الیک تا الا ما دمت مگر تر سوچ تو وسی علیه قائما د هغه په سر باندې ولاړ ذالک دا په دې وجه بانهم چې بشک دوی قالوا وای ذالک دا په دې وجه بانهم چې بشک دوی قالوا ویل لیس چې نشته دی علینا په مونږ باندې فی الامیین د امیانو د مال په خوراک کې سبیل سګونه ويقولون او دوی وای علی الله په الله باندې الکذب دروغ وهم یعلمون او دوی خپوهیږي چې دا دروغ دي. بلا الله وی ولنا د امیانو د مال په خوراک کې په ناجایزه طریقه ګناه شته دی. من هغه څوک اوفا چې پوره کی بعهده خپل وعده واتقوا پرهیزګاري وکړي فإن الله بېشک الله تعالی یحب المتقین خوښي متقیانو لره محبت کی متقیانو سره. ان الذين بېشک هغه کسان یشترون چې اخلي بعهد الله د الله د وعدې په بدله کې د الله د عهد په بدله کې و ایمانهم او د خپلو قسمونو په بدله کې ثمنا قلیلا لږ قیمت اولئک هم دا خلق دی لا خلاقه چې هیڅ برخه به نه وي لهم د دوی دپاره فی الاخرت په آخرت کې یعنې په جنت کې ولا یکلمهم الله نه به خبرې وکړي د دوی سره الله پاک د رحمت یعنې د رحم خبرې به ورسره الله پاک نه کي ولا ینظر او نه به وګوري الیهم دوی ته ولا ينظر او نه به د رحمت نظر وکي الیهم دوی طرف ته یوم القیامت په ورځ د قیامت ولا یزکیهم او نه به هغه دوی پاک کی ولهم او د دې دپاره عذاب علیم عذاب دردناک دی. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إله العالمين زمون رازش زمون لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي. الہ العالمین زمونږ دا درس په خپل دربار الهی قبول او منظور کړي. الله څومره غلطۍ کوتاهۍ پکې رانه شوي الله مونږ ته معاف کړي. الله مونږ ټولو ته د قرآن فهم او د قرآن پوهه راکړي. د قرآن مجید د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي. الہ العالمین څومره ملګري دلته کې راځي الہ العالمین ټولو ته الہ العالمین د قرآن فهم او د قرآن پوهه ورکړي. الله د ټولو جولۍ د خیر نه ډکې کړي. الہ العالمین تر مرګ اخري سلګۍ پورې زمونږ د قرآن او د سنت خدمت واخلي. الہ العالمین زمونږ ځواني زمونږ بوډاتوب زمونږ ټوله زندگی د قرآن مجید په خدمت کې تېره کړي. الہ العالمین زمونږ د ټولو نه راضي شي. الله چې کله رانه راضي شي بیا رانه خفه مه شي هغې پورې مونږ له مرګ مه راولېږي تر څو ته زمونږ نه راضي شوي نه. الہ العالمین مونږ ټول رمضان المبارک ته ورسئ. الہ العالمین د شعبان په دې میاشت کې زمونږ د ټولو دپاره الہ العالمین برکت ور واچوي. الہ العالمین د رمضان میاشت را روانه ده الہ العالمین مونږ ټول هغې پاکې او مبارکې میاشت ته ورسئ. الله صحیح طریقې سره الہ العالمین زمونږ نه دا رمضان چې کوم حق دی په مونږ باندې زمونږ د ټولو نه ادا کړي. الہ العالمین زمونږ د ټولو نه راضي شي. خاتمې زمونږ د ټولو بالخیر او بالایمان کړي. په وخت ځن قدم د زړه په صدق سره په ژبه زمونږ د ټولو مسلمانانو دا کلمه چالو کړي لا اله الا الله محمد رسول الله.